سوات سیدو شریف سپورت کمپلیکس کې د کتابونو دوه ورځنۍ میلې ته د سیمې د سکول ماشومانو بشمول عام خلک هم ورځي او ځان ته کتابونه خوښوي. میله کې د اردو، پښتو او انګریزي ژبې په سلګونو کتابونه ایښودای شوي. د سکول ماشومان وایي چې دغه میله دوی لپاره د غیر نصابي کتابونو کتو یو ښه موقع ده. ما دغه زیاتره سټوري بوکس وکتل، علامه اقبال بوکونه وکتل او نور بوکونه مې هم وکتل. زما پکې ټوله زیات سټوري بوکس خوښ شو. په دې کې ډېر ښې ښکلې کهانیانې پکې لیکلي دي. زما ډېر بوکونه سره شوق دی. دلته چې کوم بوکونه دي زما رحمان بابا شاعري ډېره زیاته خوښوي، نو هغه بوک مې وکته. دلته ډېر ښه بوکونه مې وکتل او بوکونه اهمیت په خپل ځای. میله کې د سیمې عام ولس او د کالج زده کوونکي هم ځان ته کتابونه خوښوي. دوی وایي چې کتاب د علم لویه ذریعه ده او بیا داسې هلې ځلې کتاب لوستلو کې لوی کردار ادا کولی شي. که دا قسم اکټیویټیز وشي، داسې د کتابونو میلې را جوړې شي، پس خصوصا په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټیانو کې، یا کوم داسې چې د علم او ادب سره تړلي ځایونه دي، نو د دې ډېره زیاته ګټه کېږي. ځکه زما خپل ځاني خیال دا دی چې کله خلک کتاب نه ګوري نو کتاب تصنیف کول به ډېر زیات ګران شي. ټیکنالوژي دور دی او زیاتره خلک د ای بوکس ګوري، پی ډي اف وغیره، هغې باندې. خو هغه چې کوم د دې بوک تاثر دی دا چې کوم پاتې کېږي انسان سره، هغې اثر دومره زیات نه وي. د میلې پرانسته د سوات ضلعي مرستیال کمشنر وکړه. دوی وایي چې راتلونکي وخت کې به ضلعي انتظامیه د مفت کتابونو ورکولو لړۍ پیل کړي. سو دا مونږ سټارټ اغستو، مونږ خپل سورس باندې دا سټارټ اغستې دی، لیکن فیوچر صوبایي حکومت به دوی له فنډینګ به کوي چې هغه فنډینګ به انشاءالله موږ پراپر طریقې سره به یوټیلایز کوو. به کتاب میله به 2 ورځې دوام لري چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه تر 40% پورې په رعایتي نرخ ورکولی کیږي او زده کوونکو سره عام خلک ترې هم پیدا پورته کولی شي. په دې نوي دور کې د کتاب اهمیت لا په ځای دی، ولې د کتاب شوق کم شوی دی. داسې هلو ځلو سره تمه څرګنده کیږي چې د کتاب لوست به نور زیات شي. د کیمرمین مهلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.